السلام علیکم. زما نوم احمد زدران دی چې چنه کیمپ کوهاټ سره تعلق ساتم. مونږ د مچیو کاروبار کوو، د شاتو مچیو. تقریبا د خانداني کاروبار مو دا ډېر ټایم وشو چې دا کار کوو. تقریبا ما سره 230 پیټۍ دي. دا مونږ د موسم په اندازې سره هرې علاقې ته وړو. لکه تقریبا اوس د بیره سیزن د مونږ کوهاټ کې یخې دي، خپلې علاقې کې مو یخې دي، او داسې په ګرمۍ موسم کې یخې علاقې ته وړو لکه منصیره، ناران کغان، کلام، سوات وغیره. او بیا په سړک کې یعنې ژمي موسم کې مونږ لاندې پنجاب ته وړو، ځکه چې هلته آبادي ډېره وي، پنجاب ته یې وړو. دا خو تقریبا څه د مان په حسابونه کوي، تقریبا 5-10 من ګبین کوي که نه. طریقه کار دا ده چې مونږ د پیټیو نه سار لرې کو، فریم راوباسو، هغه څنډ ویو، هلته بیا خپل ماشین لګېدلی وي، هغې ته یوسو د کومه چتۍ چې ده هغه ترېنه لرې کو او په ماشین کې واچوو فریم. چې کله فریم واچوو نو هغه د توولو په هوا په زور سره هغې نه ګبین وځي او بیا ټپکې ډکېږي او بیا مونږ پېښور ته استوو. پېښور کې غټ مارکیټونه دي ترناب کې، هلته ځي او هلته یې مونږ خرڅوو. د ګبین ریټ خو چې کومه ده دا خو د سیزن مطابق وي که نه. لکه ګران ګبین چې کومه ده، ښه ګبین دا د بیرې والا ده، لکه هغه ریټ لږ غوندې اوچات وي، زیات وي. او بیا ورپسې دا پلوسه شوه، د دې ګزاره کوي ریټ که نه، یا دومره ګران نه وي. دا یاره د حکومت خو اوس د پاکستان ګورنمنټ دا خبره کړې ده چې مهاجر به وځي، افغانیان به وځي د پاکستان نه. لازمي خبره ده چې په کاروبار باندې اثر پرې وځي، د 5000 شاید 1000-2000 ته رسي. او په دې طریقې باندې موږ په کاروبار باندې ډېر اثر کړی ده. مخکې به دا کاروبار ډېر ښه، خلکو به ډېر په شاو کول او زیاتې پیټۍ به ساتلې. نو اوس د ډار د وجې نه، د خوب د وجې نه چې یاره دا پیټۍ رانه پاتې نه شي، پوه شوې که نه، داسې نقصان ونه شي. خلکو کاروبار مختصر کړی ده، لنډ کړی ده. د دې وجې نه خلک ډارېږي، پوه شوې که نه، چې رانه پاتې نه شي. نو د حکومت نه مو دا خواست ده، دا هیله ده چې برای مهرباني مونږ لکه د شرپسند خلک نه یو، مونږ دلته الحمدلله ډېر ښه ټایم تېر کړی ده. ځایي خلکو سره تاسو کتای شئ، پوښتنې ترېنه کوی شئ. نو دا مو هیله ده چې مونږ پرېږدي دلته خپل کاروبار وکړو، انشاءالله تعالی خپل رزق وګټو بچیو ته. نو دا هیله مو ده انشاءالله د حکومت نه.